بسم الله الرحمن الرحیم. نن او انشاءالله په حاضر مجلس سے بنیادی دی د په باره کښې مسئلې کوي او په تیر پروګرام سے یاد وي اهمې مسئلې پوتې وې. اول زه لږ د هغې وضاحت کوه خو بیا انشاءالله چونکې مخکې عید روان دی نو عیده په باره کښې میشتو څو مسئلې سره کوي. الله پاک ته په خپل دربار شي قبیل کړي او خدای دا وکړي چې د میشتو ذهن په باندې پلوس شي. د سفر په باره کښې یا اهمه مسله دا ده چې کله کله اور سړی د سفر په اراده باندې ووځي، د خپلې علاقې نه د خپل ښار د ابودې نه دی روان شي ووځي، نو حکم خدا دی چې دی د خپلې ابودې نه کله هم ووځي بس که د 15 منټه سفر کړی وي که 10 منټه سفر کړی وي چې چېرته د ګاډی ودروه دا یو ولته زیاتي 2 رکعته کوي. خو که چیرې داسې وشوله چې په سفر په نیمایي کښې دته اطلاع وشوه چې ته واپس ورګوټ شه، څه عارض د وجې نه څه مشکلات د وجې نه ویسو دی بیا 2 رکعته کوي که 4 رکعتو کوي. نو د هغې په باره کښې شرعي حکم دا دی چې که چیرې دا یې 177 کیلومیټر وتلی و لکه چې مخکې مې وویل په نه بعد دی ورګوټ شه نو دی ویس په هغې رنګې 2 رکعته کوي. او که چیرې په دا نه مخکې دی ورګوټ شه نو بیا د ده سفر ختم شو، چې کومه اراده وه ا د ده ختم شوه. اول ښې چې 2 رکعته کړي وي اگر چې په 15 منټه نه بعد یې کړي وي چې دی د خپلې علاقې نه وتلی و خو ولې خو یې اراده وه ویش چې ده کله اراده ختم کړله نو دی چې ورپسې رسي دی یو 4 رکعته کوي. نو دا بیا اهمه مسله وه. او بله بیا اهمه مسله دا ده چې ډېر وره کله کله اور سړی ویایي چې د مو فلحال رهایش په پلونکي ځای شه دی خو په بل شهر شه مې ولته مې مځکه شته یا مې میله شته یا مې جایداد شته پنډېږي ولته نه خو یې هغې د پوره کله کله اور درېمي یعنې ګرانۍ د پوره یا د نور ضروراتو د پوره نو دغې په باره کښې دی چې هغې دوی ته درېمي ولته دا 2 رکعته لمونځ کوي. د جایداد د وجې نه د دیکونه د وجې نه د کور د ملکیت د وجې نه سړی او وطن نه جوړېږي. سفر تعلق د ملکیت سره نه دی، د سفر تعلق دا مین یا نقطه ده هغې تعلق د رهایش سره دی چې په کوم ځای چې د تو د رهایش پروګرام نشته نو دا ځای د تو وطن نه دی، تو په دغې ځای شه سفر شمېرېږي. او بیا بله اهمه د سفر په باره کښې مسله دا ده چې میشتو صاحب بله دا کیسه وکړه چې کومه زنانه واده شي نو چې د دې د پلور کور په 177 کیلومیټر فیصله باندې وي او دو 15 ورځې نه کمه درېمي نو دو مسافره وي. میشتو دا کیسه کړې وه. او دغه رنګې د علاج په حسابه باندې یا بل دوی ته لوټ شي، فرض که یو مریض د ټاک نه زنانه پېښور ته لوړله نو دو هم لکه چې سړی مسافر کېږي داسې زنانه هم مسافر کېږي. خو چونکې ډېرې مسلې داسې دي چې د سړي او د زنانه په منځ کې فرق وي نو که چیرې د زنانه سفر په داسې ټیم کې کړی و چې په هغې ټیم کې دو د لمونځه نه وه او دو چې پېښور ته ورسېده تر هغې ټیم پوره په دې باندې داسې حالات چې وه چې د دې ته ماهواري وه او ولته دو پانه بعد سفر شوله لمونځ یې شریک دا ښځه وویسه 4 رکعته کوي، 2 رکعته نه کوي ځکه چې کله دو د کور نه وتله په هغې ټیم کې دو اوکه د لمونځه اهل نه وه. کوم سړی چې د لمونځه اهل نه وي هغې سفر یو قسم نه شمېرېږي. دا د سفر په باره کښې 3-4 مسلې وې. د په باره کښې انشاءالله که خدای کول میشتو څه مخکې هم په وري باندې مجلس پې کوي او سره زده کوي وی. او په عیده کښې په ټولې نه اول خبره خو دا ده چې قرباني کول دي د دغې فضایلو انشاءالله تاسې ټیم په ټیم د عالمونو نه هم وروي د جمعې په خطبې کښې هم وروي چې کوم سړي ته الله پاک واس ورکړی وي نو دی خامخا قرباني کوي. یعنې د دغې قربانۍ د اهمیت تاسې د دغې نه اندازه ولګوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې کوم سړي واست وي دی مالدار وي
دای قرباني ونه کړي دا سړی د عیدل لمونځ ته نه رسي. لکه میشتو چې چاته وایي که نه چې په مو باندې بیا مخ مه وینه، یو سړی نافرمان وي بال بچ وي چې ورته وایي چې په موچ مخ ونه ویني. یعنې یو قسم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا د عیده په ورځ باندې په میژ باندې مخ نه ویني. نو لهذا په دغه کښې دا وړي وړي هیلې کول، په زق و تک خلک هیلې کوي او په دغه کښې هیلې کول دغې نه د سړی ژوند بچ کوي. ویسو میشتو په دې باندې څه مسئلې کوي که چیرې په میشتو باندې عید درته نو میشتو کوي، بلکې چې په چا باندې نرسي نیت چې صحیح وي یا هغې هڅه وکړي. عیده په باره کښې اهمه خبره دا ده چې عید په مالداري سړي رسي، په غریب سړي نه رسي. البته غریب یې چې په خپله طبع کوي دا ځون ته خبره ده، خو د شریعت طرفه نه په ده باندې فرض واجب نه دی. ویس بیا ضروري خبره چې دغه مالداری څه ته یایي او کوم یو مقدار دی، کوم یو په شریعت چې نصاب ورته یایي چې په هغې باندې سړي باندې دی مالدار شمېرېږي. د عیده په باره کښې دغې ته یو سوچ کوي چې یو دوی مالداري دو د حج دا ګوشې دو، یو دوی مالداري دو د زکوته دا ګوشې دو، یو دوی دره مالداري دو چې ته سول نشې کړی دا ګوشې دو، او یو دوی مالداري داستو چې تو قرباني کوې او تو د خپلې بچونې صدقه فطر هم ورکوې چې کله کم عید وي، او تو د بل نه زکوت نه در نسې. دغه درې شیونه په یک ورځ دي. دغې په باره کښې چې د کوم سړي سره پیسې وي نغدې یو، د کوم سړي سره زر وي دوه، سپین زر وي سره زر وي دا چې د کوم سړي سره وي، یا د کوم سړي سره تجارت یې وي. فرض کا زر د سره نشته، د سره په موقع باندې نغدي روپۍ نشته خو تجارتي سامان د سره شته، دغه او د ضرورت اصلیه نه د پوسه چې کوم شیونه دي د سره دره وي چې په دا 20 وخت کښې 52 تولې چاندي په هغې باندې کېږي. میر راته مخکې د دغې ریټ معلوم کړو نو 1,87,000 روپۍ درېمي. نو چې د کوم سړي سره دره څه وي د ضرورت نه د پوسه، یا سرمایه وي ورسره، یا زر وي ورسره، یا د ضرورت نه د پوسه سامان وي ورسره، نو چې دای خرڅ کړي دره روپۍ پې باندې کېږي 1,87,000 52 توله چاندي. نو دا سړی د عیده په باره کښې هم دا مالدار ګڼلی کېږي، د کمې دو سرسویه هم دی پرې کوي، خو دا یو د بل چا نه زکوت نه ورنسي. دوی ته یایي حرمان اخذ زکات، دا یو دا هم نه کوي. بس په دغې کښې یو دا کیسه هم وضاحت ضروري دی چې دا ضروریات تر کومه حده پوره دي. علمون فرمیي چې ضروریات چې په کل شي کوم شیونه یو ورته استعمالیږي دا په ضروریات شي دي، او په ضروریات چې که د تو یو شی دی قیمتي دی هم شریعت فرمیي چې تو یو ورته ځون ته ضروریات ته ټاکلی دی سیخ کړی دی خیر دی هېڅ کیسه نه ده، دا بیا هم نه ورشمېرېږي. فرض که د یو سړي کور دی چې د ده چار په ادنا باندې کېدله خو ده اعلی جوړ کړی دی، یو سړي په موټرسایکل باندې ګزاره کېدله خو ده ځون ته موټر کړی دی، یو سړي په ساده موبایل باندې چار کېدله خو ده یې د جایزې امورو کښې استعمالوي او ده یک د پوره اعلی کړی دی. نو د ضروریاتو له چې څومره سمندینه دي شریعت ځینې کټ کوي هغې نه مسوا. لهذا په دغې کښې که چیرې د یوه سړي مځکه وه خو مځکه ده کارله، یې هغې مځکې چې کومه مځکه سړی کاري د سړي د کل فصل ځینې کېږي د خپل بال باج مځکه نه پکښې حسابېږي. البته که مځکه دې ډېره وه 10 کرناله باندې د تو د کل چار کېدله د خپل بال باج 15 کرناله 10 کرناله په دا نه د پوسه وه او د هغې قیمت دره جوړېده چې د 20 میاشتو وشي 1,27,000 عموما نن سبا خو مځکې چغې دي. نو په دغې سړي باندې د زیاتای مځکې د وجې نه په دغې باندې و قرباني درېمي او دغه رنګې که نه کارله دغسې یو شی وه نو د هغې و هم قیمت شمېر کېږي. بیا خبره ده بله خبره په دغې شی دا چې موږ ته زده کړي چې دغه رنګې د یوه سړي
یو کور خپل دی د رهایش دپاره، یو کور یې بل دی جوتای یا یې د کون دی جوتای، خو د هغې په کریا باندې که چیرې د ده ګزاره چلېدله بیا دا نه حسابېږي. او که چیرې ګزاره نوره چلېدله او دا کریا دلته یو قسم جوتای تله بیا دا ویل حسابېږي د دغې په وجه باندې و دی قرباني کوي. خو که چیرې د یوه سړي سره د ضرورت نه جوتای سامان شته دی خو ایله بل طرف ته په ده باندې قرضاد و، نو د شریعت حکم دا دی چې څومره قرضاد و ا د ضرورت نه کټ کا، صافي چې تو ته څومره جوړی شي یا اوی پیسو به باندې ورته که چیرې مال درکېدلې 1,87,000 روپۍ مطابق وي نو په تو باندې قرباني شته، که نه وه بیا په تو باندې نشته دی. و د قربانۍ په باره کښې بیا اهمه خبره دا دو چې ډېر ورته داسې وي چې وریڼه په یک ورځې باندې سره شریک وي، نو دا په منځ کښې درېمي چې په میاشت باندې بیا قرباني دو، که دوې دي که درې دي څومره دي. د دغې په باره کښې دا خبره تفصیل چې موږ ته زده کړي چې وریڼه چې سره ګډ وي یا کله کله ورداسې وشي چې د دې د پلور ژمدی وي، خو کله کله ورداسې وشي چې د دې د پلور مړ وي، پلور نه دې ته جایداد پوتې وي. کومې وړ کې چې پلور ژمدی وي دې ته کاروبار پلور سیخ کړی وي، سرمایه د دې نه وي د پلور یې وي، بیا ترتیب دا دی د شریعت حکم دا دی چې دا څومره سرمایه چې دو دا د پلور شمیرېږي، دا وریڼه دا زامن د ده سره داسې دي لکه سړی چې نیکار ونسي او معاون یې دي. نو لہذا قرباني او صرف په پلور باندې رسي، په زامن باندې ونه رسي، چې بشرطې چې پلور یې دغې د کونه واک اختیار سرپرستی دا د ځون سره وي، خپل درېمې د کونه ته بال باچه په د کونه کښې اختیارمند نه وي، ټول اختیار د ده سره وي. کړه خرڅول چې کومې مین غا دي البته بچون سرداره وي چې تعاون یو قسم ورسره کوي. او که چیرې پلور د ټیمه سره سره په دا نتیجه ورسېده یا د عمر په حسابه باندې یا د نورې مصروفیاتې په حسابه باندې یا د دغې وجې نه چې د فرض کا دعوت تبلیغ ښه ولګېده، بچونې ته وویله چې بس بچونې ویزې تو سه زده کاروبار هم زده، موی طرف نه د تی کا ګټه دو کا نقصان دو تو سه خود مختار یې. بیا دا زمن چې دغې حد ته ورسېږي بیا ټوله سرمایه که درې وي پلورو ورجمع کې څلور په څلورو تقسیم کې، که څلور وي پلورو ورجمع کې 15 په 15 تقسیم کې، که چیرې دومره سرمایه وه چې هر ویته د 52 تولې چاندي په مطابق باندې سرمایه ورسېدله بیا دا ټول مالدار دي، بیا دا ټول یې دینه کوي. او که چیرې سرمایه دومره کمه وه کاروبار یې دومره وړیکی و چې نه ورسېدله، فرض که څلور کسون دي په دویس وخت کښې د سره سرمایه 2 لکه وه 2.5 لکه وه، نو بیا په دې باندې په یک وی باندې ها نشته دی. او که چیرې داسې وه چې پلور یې د موجود نه و وفات و، نو بیا چې کله د دې د پلور بیا چې څومره سرمایه دو بیا په حقیقت کښې دا میروث دی، او په میروثه کښې چې څومره وریڼه سره شریک وي نو دا د ټولې حصه شمېرېږي، دو په هغې رنګې په ټولې باندې تقسیمېږي. په دغې کښې که څوک دي کونه ته ته که نه ته چې یو ورته بالغ وي بیا په دغې په ټولې باندې چې نصاب ورسېږي مقدار ورسېږي د 52 توله چاندي په مطابق، بیا دا ټول بچون مالداري دي دغه و د عید کوي. په دغې شي ته موږ خیال کوي. البته دا د ګاډولي د ګوشولي دا د سرمایې چې موږ ټول ګاډ شمېرېږي یا موږ ټول ګاډ نه شمېرېږي، په دغې شي ځینې شرعي پیچیدګي شته دی. دا کیسهو د ټیمه سره کله کله ورداسې وشي چې صرف یو ورور ګاټلي وي، نو کله کله ورو په موقع باندې غوټه غوټه غدر وشوله په موقع باندې و، بیا دا د داسې مفتیون علما حضرات وي بیا د هغې نه هم چې څه په دغې شی پیچیدګي وي بیا ولې هم پوښتنه ځینې کوئ، ځکه چې د ځینې نوعیت ګوښی وي، کله کله اور د شرعن سرمایه د ټولې نه شمېرېږي، داسې صورتونه هم شته دی. خو دغه یوه شي ته سوچ کوئ
چې کله شریعت حکم په ولګوي چې تو ټول سره برابر یې تو سره شریک یې بیا په دغه شی ډیر خلک داس وکي چې بیا ځنې داسې بچای وي چې آیا ځون وي بیا د قرباني دې نه کوي چې وړي کوي حالانکه چې یو ورته سړی بالغ شي چې د حساب دو او د نصاب مطابق هم جوړی شي بیا دای چې بالغ دی په دې باندې او د قربانو خامخا کوي ډیر وردا وشي چې خلک یې نه کوي چې دایا وړي کان کوي نو الله پاک ته وکي دا د په باره کې څو اهمه مسلې وي چې اول مشتو دا بحث وکړه چې کوم سړی باندې یې د قرباني کیږي کوم سړی مالدار دی او کوم سړی داسته چې په باندې نه کیږي او مو دا اول درته وویل چې یو ورته عید په باندې کیږي دوی د بلنا زکات نه ورسي او چې یو ورته په کوم سړی باندې عید کیږي دوی صدقه فطر ادا کوي البته د حج ول نصاب اځونته دی هغه شریعت داسې مقدار نه دی شي چې یا 52 تولیدي یا 7.5 تولیدي دا شای نشته بلکې هغه په باره کې الله پاک په خپل فرمایلی دي فمن استطاع الیه سبیلا هغه چې دای تلای هشي رتلای هشي د بال بچ د پورا بیا هڅه پوتې کېدای شي نو هغه تعلق د هغه سره د هغه خاص مقدار سره نشته دی الله پاک ته وکي چې خدای پاک موږ ته په دې کې څنګه عمل کول نصیب کړي